او یو حدیث کې دا ورته فرمایي چې کچلې ما د ستا د پیدایش اراده نه وای کړې ما به خپله خدایي نیوی ښکاره کړې ته د دم باره په شان کې څه اوچتوالی وشو که نه ستونو اوچتوالی یوه ته خبره وشو اوس که چا مخکې ته د رسول الله دا صفت وکړه لکه ما چېرته وکړه بیا به داسې ته یې چې دومره صفت یې وکړه خدای متر جوړه وه نو دا به خلک چې دا کسې دا به خلک دي نو دا خو د ستا ما طاقت شته او د ستا شته چې تیږه راخلو او دا خلو له ماته کړو دا خو هغه غیرت خام ځمکې ته پوه شوي یا خو نه شته هغه خو شته نه او چې دا نه شته نو دومره کړی شي که چې ستا بیل کار دی او زما بیل کار دی ما رسول الله سره بیل عقیده ستا بیله لیده زما بیله ده داسې او چې داسې ورته وویل چې په مخه د ښه شه چې رسول الله دښمن دی په مخ یې څنګه ښه کوي چې رشوت کوي چې مخه د ښه شه ورته ونیي چې رسول الله دښمن دی زما د نیکه دښمن دی ستا د نیکه دښمن دی چې ته داسې نو یا داسې وکړي لږ انسان چې زما دې خبرو خفه نه شي لږ انسان ټول ګناهونه څنګه وطن ته دا ولګه وکړه خبر راته ډېره نن وشوه دې وطن څنګه اکابر او مشرانو چې څنګه عمرونه درته تېر کړي هغه خبرې بدله شي او سخت معاملې را روانې دي هغه چې خدای زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي او زموږ تاسو خدای زموږ ستاسو مخکې اکابر په برکت باندې خدای به زموږ ګناهونه معاف کړي او دا دې وطن له خلک حیا او صادر کړي داسې نه خدای پاک نه کوي چې دا خلک ټول کټي وباسي وځي او پتې نه لګي چې لاهور له ځي او بلې دنیا ځي او که څه شی ډېره عجیبه خبرې را روانې او دعا کوي چې خدای پاک اللهم يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا سر زمان جت خير خاصنا. إبراهيم هذا